إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والعشرة الأخير النجاة من النار. زما محترم مسلمانانو اوریدونکو، د رمضان المبارک اخرنۍ جمعه ده او نننۍ ورځ ډیر قیمتي ورځ ده او ډیر امکانات هم وی چې کله جمعې ورځ او بیا ليله القدر شپه د دواړه یو ځای شي. امکان هم وی ځکه چې د جمعې هم ډیر لوی برکت وی، نو کېدې شي چې هغه شپه هم دغه وي. خوش قسمت خلق هغه وی چې هغه په دغه شپه کې عبادتونه وکړي، منځونه وکړي، الله سره روغ او صلح وکړي او الله تعالی ته منت او زارۍ وکړي او الله تعالی په د باندې رحم وکړي، د ګناهونو معاف. نو محترمو، دا ډېر قیمتي ورځ ده او بیا د رمضان المبارک اخرنۍ جمعه ده او بیا د ټولو نه د لوی د خوشخبری خبره دا هم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: وای دا اخرنۍ عشره، یعنی دا اخرنۍ 10 ورځې، وای دا هغه ورځې دي چې په دې کې مسلمان مجرم دی د جهنم نه ازادي دي شي. ګناهګار مسلمان چې د جهنم مستحق ګرځیدلی وي، د رمضان مخکې د لست د جهنم په لستونو کې د نوم لیکل شوی وي، خو یو مسلمان ګناهګار باندې د رمضان مبارک دا اخرنۍ عشرې دا 10 ورځې راغلي، د په زندګۍ کې دا 10 ورځې د لاندې کړي او د په ژوندانه کې دا 10 ورځې د الله دا موقع ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه مجرم ګناهګار مسلمان ته الله تعالی په دغه ورځو د برکت نه، د خیر نه، د نیکو اعمالو نه، د ذکر او تلاوت او مهنت او دعاګانو نه، د دې په نتیجه کې الله دې مجرم ګناهګار ته نجات ورکړي د جهنم د اور. نو دا ډېر قیمتي ورځې دي مسلمانانو، چې په دغه ورځو کې هم د ټولو نه لوی تاوانګر انسان هغه دی چې هغه په دغه ورځو کې هم د غفلت نه کار واخلي. په دغه ورځو کې هم څنګه چې نور عمر په غفلت کې تیر شوی، دغه ورځ شپې هم په غفلت کې تیرې کړې.
نو دا حقیقت خبره ده، واضحه خبره ده چې دا انسان کېدای شي د دې انسان په باره کې الله تعالی د خیر هړو فیصله نه وي کړې او الله تعالی دا انسان هر قسم خیر نه محرومه پاتې کړي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې په دې میاشت کې او په دې ورځو کې د خیر نه محرومه پاتې شو، روزه رااله رمضان المبارک تیر شو، انسان ته خیر ملاو نشو، دا خیر څه شی دی؟ دا معلومول پکار دی کنه. خیر څه شی دی؟ الله پاک وایي ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. الله تعالی وایي چې کله زه انسان ته خپل معرفت نصیب کم، انسان ما او پیجنی زما صفات او علم ازدکی، بس دغه خیر دی. د الله پیجندل دا سره دا خیر دی، د الله تعارف حاصل اول او الله تعالی ته نزدې کېدل دا خیر دی او دې خیر دی کثیره ډیر لوی خیر دی. نو محترمو کله چې الله تعالی د یو انسان د خیر نه د محروم کولو اراده وی، نو هغه انسان باندې د نارسته مرض راولي، د سسته مرض راولي، سراولي د سسته مرض راولي چې کله هغه نور شپو کې هم ودوي، په دغه شپو کې هم د مغفرت په دې شپو کې مودوي غریب پاتې شي، په نور ورځو کې هم الله سره د صلح او د روغ اراده نه، او په دې کې شپو کې هم الله سره د صلح او د روغ اراده نه، په نور ورځو کې هم زندگی په غفلت او په گمراهی کې تیر شي، او دغه شپې هم په غفلت او گمراهی کې تیر شي. نو د دې د وجې نه جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایلیو څوک چې په دې شپو کې، په دې ورځو کې، په دې میاشت کې د خیر نه، د مغفرت نه، د الله سره د صلح نه محروم پاتې شو، دا انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بدبخت انسان دی، دی به ټول عمر ټول ژوند د هر قسمه خیر نه محروم پاتې وي. نو کوشش پکار د مسلمانانو چې ما او تا په دې ورځو کې خیر حاصل کوخه، او خیر څه ته ویل کېږي؟ د الله تعارف ته او الله سره روغ او صلح ته خیر ویل کېږي. د دې د وجې نه زما محترمو دا د مغفرت عشره ده، او مغفرت سره روزي دي، د مغفرت روزي دي. نو د مغفرت اسباب لټول پکار دي چې آیا زما الله با په کومه خبر زما مغفرت کوي، زما الله با په کومه خبر زمانہ خوشاليږي چې زما ګناه معاف کی او ما معاف کی، او بل ما د جهنم د لستونو نه زما نوم وباسي. بس په دغه فکر کې دا افتا او دا عشرات رول پکار دي. د دې د وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ورځ ډېر ضروری ورځ دی، لہذا دا ورځ د بازار نه دی، دا ورځ د په بیزایا تیرولو نه دی، دا د غفلت ورځ نه دی، دا د خوب ورځ نه دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ورځ الله دربار کې د حاجت من کېدل ورځ دی. اعتکاف څه وته؟ اعتکاف څه ته وایي؟ الله دربار کې حاجت من کېدل. حاجت من کېدل خو به دي په خوا به خلک رښتې ترال یا بل څه مقصد غرض جواغستل چاکور ته برارل، نو پزما کوي کې ناستل وای زه حاجت من راغله مونږه د دې زمکه نه پاسو تر سوچ زمون حاجت منل شي. نو دا روزي نه دي، دا شپې او روزي چې کوم دي دا ډېر قیمتي روزي دي. دا د جهنم نه د آزادۍ روزي دي، دا الله سره د صلح او د روغ روزي دي، بهترین روزي دي. زکه دوانو جهانو سردار رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر اعتکاف کړي، ټول عمر څه کړي؟ اعتکاف کړي. او اخیرنه رمضان کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند مبارک اخرنه رمضان 20 ورځې اعتکاف کړي.
او ما تعالی د دې خبرې تعلیم راکو، ما تعالی د دې خبرې تنبیه راکو چې پاس یو زما امتیانو دا د خوب روزي نه دي، دا د رکعاتونو د قضا کولو روزي نه دي، دا د تکبیر الله د قضا کولو روزي نه دي. الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي. خبره د توفیق ده، خبره د سره د توفیق ده چې الله دربار نه توفیق ملاو شي کنه. هغه آیات د قران کریم کې الله وایي کنه ومن يشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه. الله وی چې د چا سینه کولا وهلو غوړم اسلام طرف ته زدل رڼا ور کم دی بیا روان دي بیا مخ کې روان د بیا منځکم د ټولو نه مخ کې تکبیر الله کې د ټولو نه مخ کې دی په ذکر او اذکار کې د ټولو نه مخ کې دی په تلاوت کې د ټولو نه مخ کې دی په تراو په صف کې د ټولو نه مخ کې دی مړه په تلاوت کې د ټولو نه مخ کې هر نیک کار کې دی د ټولو نه مخ کې ولې فهو على نور من ربه در الله رڼا ور کړی دا الله ورته ویل چې مخ کې ضرورو مخ کې دا تو خبره د سره د توفیق دا لا حول ولا قوه الا بالله. د خیر کار انسان ته توفیق ملاوي دل دا د الله او د ګناه بچ کېدل دا هم د الله د طرف دی. د دې د وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول انبیاء او سنت داریخه هر نیک کار نرستو به دوه کارونه کول، هر نیک کار نرستو پیغمبرانو به دوه عملونه کول. یو به داغه د قبل دو د پر دعا به کوله، دویم به تاسو خیال وکړئ حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دعا کوي کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، الله دا قبول کې مو خو کړي. دویم د هر نیک عمل نرستو شکر، تاسو خیال وکئ حدیث کې راځي و د فرض مانځه نرستو دعا وای اللهم اعني على ذکرک وشکرک. هر نیک کار نرستو شکر وستل. عائشہ رضی الله تعالی عنها زموږ مور بیبي فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ شپې وګد منځي کو وای جړل ډېر و جړل و اخر کې ما ورته وې د الله رسوله و زما ور باندې لړوسو ترس می پیراغه ما ورته وې د الله رسوله الله خوستا واړه ګناهونه لوی ګناهونه مخکنه پیغمبر ګناهونه وی هم نه. عائشہ ابي وستا خو الله هر څه معاف کړي ته ولې جاړه وی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ما ته وی اے عائشہ زیو یتیم وما زب پلار وما ز بغیر د علم وما افلا اكون عبدا شکورا. الله مالدون لوی مقام را کړه، الله مالدون لوی کار واغستو، زید دوانو جانو سردار وګرځولم، امام الانبیاء وګرځولم. اے عائشہ ولید الله شکر ادا نک، الله شکر بنا دا چې الله مالدون لوی مقام را کړه یتیم لا. نو د انبیاء او سنت دالي ما تاسو له خبره کوله محترمو چې د هر نه کار نرستو وایسه کول، یو به د هغې د قبلېدو دپاره دعا غوښتله، دویم به یې په هغې شکر د الله نه ویستو یا الله شکر دی ته ماله د نکۍ توفیق راکړه. که نه د زیناکار سړی او د ډاکمار سړی دا غل نه دا غل د زړه په خوښه دا کار کوي غلا کوي نه کوي چېرته هم نه کوي. قاتل چې کله قتل کوي دی د زړه په خوښې دا کار کوي چېرته هم نه کوي. نو همیشه دپاره ګناه چې کوم دی دا انسان په دې وجه باندې نه کوي چې دا ډېر ښایسته کار دی او خلک به ماله ښه ووایي، دا د الله قهر یو غضب وي. زما محترم ما خبره کوله تاسو ته چې دا د مغفرت روزي دي، دا د مغفرت روزي دي. نو یو د مغفرت د اسبابونه یو سبب هغه اعتکاف دی، هغه سره هغه اعتکاف دی. اعتکاف سره چې کوم دی ګناه معاف کیږي، ګناه معاف کیږي. او اعتکاف ډېر زیاتې فائدې دي. یو فائده پکې دا ده چې سړی نه تکبیر الله مونځ نه قضا کیږي.
تکبیر اولا منځ نه قضا. او تاسو ته پته شته تکبیر اولا سره منځ کول دا د مغفرت سبب دی. دې سره انسان مغفرت کیږي. او جمعات کې کېناستل تاسو باورېدلی وای د دې اخري روز باندې فرشته اعلان کوي چې زه الله ستاسو ټول ګناهونه معاف ټول ګناهونه سکړي دي معاف کړي. او دا معتکف اعتکاف کون کې دی الله دربار کې څه دی سوالګر او چړګر ناشي او الله د سوال چرته نه رد کوي در سوال چرته نه رد کوي. او فرشتو ته وایي چې ورشي زما په کور کې یو زما بندگان راغون شوي دي او حاجتمن خپل کور هر څه پرې خو دي زما خواله راغلي ورشي هغه څه غواړي امين وایي امين ورته. او یو روایت کې دام راغلی دی عرش کوم فرشتو نیولې عرش نه دی عرش چې کوم فرشتو نیولې الله غو ته وداش پرې دي زي ورشي هغه سړی په دعا باندې امين وایي بیا راځي دعا باندې سو وایي امين وایي بیا راځي. نو اعتکاف ډېر فائدې دي زما محترم مسلمانانو. نو یو سبب دا دی په دې ورځو کې اعتکاف چې څو ملګری چې اعتکاف ته ناس نه دي کنه هغه د جمعات کې وخت ډېرو بس هغه د جمعات کې څو بس وخت ډېرو د مازیګر نه ماخام پوری سړی کور ته دینه چې جمعات کې دینه ذکر او اذکار او تلاوت دي تلاوت د ډېر زیات ذکر او اذکار د ډېرو دعا نور که حسم چاله نور زی دعاګانې دی په مخه غواړي سړیا. نو ګوره دا روزي چې کوم دی دا ډېر ضروري روزي دي. او ګوره بیا پته هم نه لګي بیا هیڅ پته نشته چې ما او تعالی به دا موقع په لاس بیا راشي دا پیکج او دا ریلیف شاید چې بیا چرته په زندګۍ کې ما او تعالی راشي او کرانه شي ولې چې ما استاد زندګۍ ګارانټي نشته. او دا د هغه خلک چې وایي کنه وای ګرانټډ روزي دي په دې کې الله سکه مغفرت کوي. او د ټولو لوی خوش قسمتۍ خبره ده چې الله تعالی ما او ته په دغه روزو کې ژوندۍ ساتي. اوس خو خزما استاد چې په الله ځان بخو او کنه بخو کو الټا الله ځان غوسه کو. نو یو پکې دا دویم توبه دا د مغفرت سبب ده. سورۃ التحریم کې الله تعالی وی اتم نمبر آیت کې یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. الله جل جلاله وی اے مومنانو تاسو توبه وباسئ. او کله چې یو مومن بنده یو نوجوان توبه وباسي کله چې یو نوجوان توبه وباسي کنه الله دربار کې وای په هغه محلي باندې 40 ورځې عذاب نه راځي. کله چې یو نوجوان سو وباسي توبه وباسي الله نو توبه دا مغفرت سبب ده. او حدیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نو پدې ورځو کې انسان له پکار دی چې توبه تائب شي الله دربار کې خپل ګناهونو باندې سو کې توبه وباسي پیمان. دویم سورۃ آل عمران کې راځي الله پاک فرمایي چې تاسو پدې ورځو کې استغفار ډېر وای سو وای استغفار ډېر وای یکفر عنکم سیئاتکم. الله تعالی استغفار د وجنا ستاسو گناهونه بس کی معاف کی گناهونه به معاف کی او الله تعالی بس تاسو مغفرت نصیب کی. نو د دې د وجنا زما محترمو استغفار انتهایی ډېر ویل پکار دی. استغفر الله ربي من كل ذنب استغفر الله ربي من كل ذنب. نو دا روزي چې کوم دی دا د مغفرت روزي دی لہذا په دې کې استغفار ډیر زیات وي. کم از کم زموږ ملګری بیګامي سي چې کړو کم از کم وي 60 زره روز کې سړی ویل پکار
سویل پکې وګ تاسو خیال وکړئ کنه دا وړو دا یو بوجه ملاويږي کنه یو کسوړه د بوجه وته وې سو دا ملاويږي او تا ته وې چې په دې لاین کې ودرېګا خو دې دې کې چې مازیګر دې نمبر راشنه مونږ خپل غزې پریدو اسی پری بغدو ولې یو بوجه دا یو افتکار نشو پرې خو او الله تعالی ما تا ته ویلي دي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم وی د قور زیدی د لسروزی خبردار پدی لسروزو کې خوب ونکه د قور زیدی پدی کې سوکا مغفرت د الله نو نو دویم استغفار دریم چې کوم د زما محترمو د لوی ګناهونو نه ځان ساتل غالبا سورتی نجم دے ان تتوبا قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائے کبائر ما تنہون اللہ وے کہ تاسو لوی گناہون پر خودل نکفر عنکم زبستاسو گناہون معاف کم او استاسو مغفرت وکم اوس لوی گناہون کم کم دی چې هغه په دې روزو کې دا غي پر خودل ډیر ضروری دی لوی گناہونو نا یو گناہ دادا اے نشه پرې خو صبر خو نشخه عربو کې د ټولو نه مشهور نشي ولا شی سو شراب د دې د وجنه شراب نوم مشهور دی ورنه اصل کې نشه حرام ده څه حرام ده نشه حرام ده ګوره شراب یوازې حرام نه دي او نه شراب بوتل کې څه مسله ده چې دا بوتل د خلق الله بدی شي اصل شی سره نشه حرام ده نو لوی گناهونه نشه ده یو دویم لوی گناه غیبت ده درم لوی گناه چغل خوری ده لوی گناه مور و پلار نافرمانی ده لوی گناه الله سره شریک جوړول دي کم امید چې د الله نه کول پکار دي هغه امید ته د مخلوق نو کې دي شرک وي دي سوې شرک وي خیالم کیږي کنه کم امید چې د الله نه کول پکار وي او ته هغه امید ته چانو کې د مخلوق نو کې دي سوې شرک وي مونږ شرک بدی شي خو دا کار مخخ د امید مسره بدی کیو مونږ شرک زمونږ بدی شي هر یو سړی لرزي د شرک نه چې استغفر الله شرک نه ځان لري ساتي او کچې دا کار مونږ به امید ساتو یې سب مونږ الله دې رحم وکړي لوی ګناه د ټولو نه لوی ګناه بل لوی ګناه زما محترم مسلمانانو شرک لوی ګناه د شرک ډیر اقسام دی بیا خو بهر حال الله تعالی وی ک تاسو خلق لوی گناهونه پرې خودل زبستاسو مغفرت نصیب کوم تاسو بس وکم مغفرت به وکم نو زما محترم موږ تاسو له پکار دي مالا هر یو مسلمان لا چې آیا زبدي روزو کې کم لوی گناه د چا زمانه کې چې زه د هغه ګناه نه ځان د بچکولو کوشش وکم او بل پدی اوروزو کې الله تعالی فرمایي چې ان تبدوها صدقات نه دي صدقات او خیرات دغه ورکول دا د مغفرت سبب دی شمتو پدی اوروزو کې او زموږ یو استاد هغه کې څوک مالداري غواړي درې کارونه وکړي څو کارونه وکړي درې کارونه وکړي یو دا چې سحر مز مقزا کوي استغفار مپرګ دی سحر مز مقزا کوي او استغفار مپرګ دی اس یو خبره کوم او خبره شي او څونه چې غریبانان یو سحر مز نه کوي راځي او ورځ تر ورځ خو پاک ذلیل کوي نور ذلیل کوي بیا پکې بازي کسان دا مزدور کار نه دی د سره سار مز نه کوي ټوټل نه زموږ استاد وي تاسو چې مالداري غواړئ نو سحر مز مقزا کوي
دویم که مالداری غواړې نو روز چرته کې د خیرات نه بغیر تیره نه کړي هر ورځ یو ورځ نه د زندګۍ هر ورځ چرته کې د صدقې نه بغیر تیر نه کړي خدای دې کی چې چا سره ښه اخلاق استعمال کړي هیڅ د سره نه سو کارونه شو دو کارونه شو کنه اول کار څه شو سحر موز بینه پرېږدي دویم کار څه شو خیرات صدقات هر ورځ بسنه سه خیرات او صدقات به کې مالدار بشي هغه قسم مونږ ته خوړلو په منبر باندې چې زما دي د الله په ذات باندې قسم وي چې څوک مالداری غواړي دا کارونه دي کوي او درم چې کینه او بغض مساته چا سره کینه او بغض مساته او درم نمبر په هر نعمت باندې د الله شکر وباسه خدای دې کی چې ما خام در مارګ سره ډوړې در کی کنه به شکر وباسه خدای دې کی چې مالګم در نه کی وجه او سره ډوړې در کی به شکر وباسه د قدرې کارونه کوا بس مالداری بتا بزیره بهرحال صدقه او خیرات د دې د وجنا صدقه الفطر رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې مرাজি و تاسو د اختر منظر مخکي وباسي اشاره دي خبره ته چې په دې ورځو کې ورکی دا خیرات او صدقات ورکول دا سدي دا د مغفرت سبب دی چې الله په دې باندې سکه مغفرت کوي د انسان او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکې قران کریم آیات هم ده سورۃ نور آیت ده اتم ده کې سویم ده یو بل معاف کول و دقه د مغفرت سبب ده تدا غواړي کنه پدی ورځو کې پدی کې زړه جهنم نه آزاد شوي او الله زما مغفرت وکي و بس تاسو چې چا ثبت کړی دي تور سوکا وای بخا تاسو چې چا ثبت کړی دي ته و بخا بس اتوماتیک خود به خود الله تعالی ستا بخنه وکي او بیا حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د مغفرت یو سبب دا دی د مغفرت یو سبب دا هم دی چې سړی د رمضان المبارک روجي ونیسي دا الحمدلله مونږ نیسو او بل سبب د مغفرت دا دی په دې ورځو کې چې سړی قیام الليل د شپې تراویح او نفل کوي سو کې شپې تراویح او نفل ډیر ملګری نوجوانان تکړه قابل لا سخون روغ جماعت کې به ونه ویني په تراویح جماعت کې به تراویح کې ونه ویني او روزه به نیولي او امید به سي چې الله دې زما سو کې مغفرت وکړي ودا خدای مسلمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قام رمضان ایمانا و احتسابا چاچی دروجی پر رمضان المبارک کی روزه اونی ولا او بیا او دروجی په حالت کې تراویح وکړي سو تراویح وکړي قیام الليل وکو د شپې تهجد وکو غفر له ما تقدم من ذنبه الله تعالی بدد د سلو کالو زناګانی سلو کالو هغه لوی ګناهونه به معاف کی لوی ګناهونه بورل سکی معاف خو مون خراب شو کنه الله کور ته کنه مون کوم اس کم تراوی کې خو درېګو کنه ډیر نوجوانان داسي پکار دا چې د سپینګری جمعه ته نه راځي اجزالان شوې دي کنه پملای دړیو زرګونانو باندې دړی ستړی او زمون مسلمانان ټول نوجوانان جمعهتونو ته ناراضي صرف بوډاګان په جمعهتونو کې پتراو کې سوی صرف بوډاګان ښه ولې چې هغه مرګ ته نږدې اسیم بری سبب بدروز به مړ بهرحال زما محترمو کدا غواړي چې الله زما مغفرت نصیب کی په دې ورځو کې او دا د مغفرت ورځې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قیام الليل مپرېږي تراویح تهجد مپرېږي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په دې ورځو کې چرته مړ شو جنازې لزان رسوي څه کوي جنازې لزان رسوي ځکه کچري دا مړ
دغه ګناګار او مجرم وي کنه نو استاد وجنه به خدای مغفرت نصیب کړي د خدای مسلمان کله چې ستاره او چې تعالی تکلیف در کړي تګي کړي وګي کړي ورشه جنازې له ورشه او کچري هغه سړی صحیح د الله ولی او نیکوکاری شاید چې د الله دغه جنازه کې شرکت د وجنه ستا مغفرت نصیب کړي سوګي لگا جنازې له ورځي دا د مغفرت سبب دی بیا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شفاعت لري دا هم د مغفرت سبب دی شفاعت قرآن به پروز د قیامت کې سکه شفاعت سفارش بکې الله دربار روزه به پروز د قیامت کې الله دربار کې د دې خپل د دې عامل چا چې روزه نیولې ده د دې په حق کې بسکه شفاعت بکې سفارش بکې الله دربار روزه به اله چغه کې الله دربار اے دا روزدار نه دی دی به جهنم ته روان دی به ګناګارانو په صف کې ولاړی دی به د الله دشمنانو په صف کې ولاړی دی به سي دی به د مجرمانو په صف کې ولاړی او روان به هدکړې ورته غرزولې فرشتو او دا روزه به د کم زینه په چغو راشي الله تبوي ربي اني منعته النوم والشراب اے الہ العالمین دا خو هغه سړی دی چې په د باندې ما خوراک اوس کاک بند کړو کی څنګه جهنم ته ځي الله دې خو ځنی ولې الله وای بس ټیک دې چې ته نیولې واپس یې کنو قرآن بد الله دربار کې سفارش شروع کی اے الہ العالمین ما دا سړی د شپې د خوب نه من کړو اے الہ العالمین یا بزما دا ملګری ما سره جنت ته پرېږدي یا به ما د خپل کلام نه لړکې الہ العالمین به وي ز چلو ستا سفارشم قبول له دغه سړی ځان سره بوزه جنت د قرآن حافظ به پروز د قیامت سفارش کوي د قرآن حافظ چې حلال حلال ګڼلې وي حرام حرام ګڼلې وي د قرآن باندې عملي کړی وي پر ورځ د قیامت کې د مور او پلار به د مجرمانو صف کې ولاړ وي رور به د مجرمانو په صف کې ولاړ وي خور به وي حتی کې لس کسان به د جهنميانو په صف کې ولاړ وي الله دربار کې ویل دی سفارش کې جلا العالمین دا زما حق دی چې دیو زما خدمت کړو دیو زما پالنه کړو چا ما سره دا خکړو چا ما سره دا خکړو الہ العالمین الله ای بو زدا لسون عالم د قرآن با سفارش کوي شهید با سفارش کوي الله دربار کې سفارش کوي او هغه نابالغ ماشوم چې ستا ماشوم وفات شوی وي خو بالغ شوی نه وي پروز د قیامت بدیوم د خپل مور او پلار په باره کې سفارش کوي او په آخرت کې جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د دې امت مجرمانو په باره کې با ګناګارانو په باره کې با سفارش کوي دې ته شفاعت کبرا وایي دې ته سوي لو سفارش ورته وي شفاعت کبرا ورته وي او خبره دا سفارش د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت انسان تبکله ملاوی کی تاسو ته پته شته زموږ استادانو موږ ته دوه نسخې خولې چې کله دوه نسخې سړې دا خپل کی کنه و د پیغمبر شفاعت بوي یو دا چې د پیغمبر روزه ته څوک تلې وي خاوي څوک چې د پیغمبر روزي لتلې وي او بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وي منظار قبري چا چې زما د قبر زیارت وکړو انی شفاعت زبې پروز د قیامت کی سفارش کو زبې سکم پروز د قیامت کی او یو تاسو د شتره دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چا چې د یتیم څوک ورکا تربیت کو یتیم کفال د یتیم خیال وساتو پروز د قیامت کې الله رسول وي زبې سفارش کو دا ګرانټډ خبرې دي زما محترمو الله تعالی دې موږ تاسو لا پدې باندې ساکي
د عمل توفیق راکړي. نو ما او تعالی په کار داري زما محترمو چې کم از کم په دې ورځ کې خو جماعت ته راځو کنه، په دې ورځ کې چرته راځو، دې ورځ کې 2 ورځې سرګټ وس کې 2 ورځې نسوار کیږي بیا باندې څه جوړي لکه دا شی پرې د سبانه کوي بیا عادت شي مسړیا وې څنګه پرې ده. نو د خدای مسلمانه په ما او تا کې څه فرق دی چې دیش روزي ما او تا منځ وکړو بیا هم ما او تا دا ونوي د اختر نه وروسته چې یاره منظر زم ولې چې عادت مې جوړ شي په دې نه پته ولګي چې ما او تا غلیو ما او تا غلیو ما او تا موږ دې د پاره کو خلک به بوي چې یاره روزي نیولې د منځ نه کوي، خلک به بسوي چې روزي نیولې د منځ نه کوي او ما او تا دعا دې د پاره نه کوو چې الله خوشحالي کې مونږ زما محترمو فزان باندې رحم پکار دی، فزان باندې څه پکار دی، رحم پکار دی او الله دې کور طرف ته راتلل پکار دی. الله دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل